ماته همدغه پوزیشن یې چې دواړه پلار او لور یو بل ته کینو جوړو ځکه چې د سودا مودا د راوړو څوک خو راله نشته دی روریه هېڅوک هم زمونږ نشته دی چې زمونږ سره امداد وکړي هېڅوک هم نشته دی د پېشمني هم دغه حال دی دا ټول ژوند په دې کې تېر شو شو 20 کاله 26 کاله وشو چې بس زه وتې یم د کوره دغه مزدوري کې او زوی دی بس جوړانه یم روژه کې هم ځي په دې روژه کې ځم که نه چې نه زمونږ دلته را بس کرایي جمع کېږي نه کار خو ښه دي څه نه وایي چې د ورځې وځي بابو څونه مزدوري کېږي د ورځې د ورځې خانه یا اته سوه شي یا اووه سوه شي نو دغه باندې کله ما وایي چې خو هم ته خلک بنګړي پټ کړي او کله ونه شي دغه شان راشم بس خفه کېږم لکه څنګه خفه کېږي څه خفګان دی ورته بس خفه کېږم بس بوج راځي را باندې په دې خفه کېږي چې یاره زه بیمار یم او پلار مې په سپینه ګیره مزدوري کوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو موجود ما په بټخیله کې بټخیله بازار مردانی مارکیټ نشاط او مرخیلو ماله ده دلته یو کورنۍ ژوند کوي یقینا چې دا اول روزې نه واله او نن ولسمه ده که تلسمه روزه ده نن ولسمه روزه ده تر ننه پورې باغي دغه رنګونه کول چې راشي او د یو ټایم هم شته او د بل ټایم نشته اواز را لوچت کی خپل موبایل خو ورسره نو د یو بل نه به کال کولو په واتس اپ باندې ساده موبایل دی ورسره راغلی جی دغه هغه پریاد غم درد د روزې زبرګه میاشت ستاسو مخې ته یږدو زمونږ سره اوسئ بابا څنګه ښې خیر خورې ته څنګه ښې څنګه بابا بس وقت پاس کی خپل سل دیرش کالو شو څلوېښت چې دا علاج کوم د سوات نه پېښور نه دا ماته شوي د بس دغه شی د هډوکی لرې کړی و اکسیډنټ شوی و او بس دا نسوار خرڅو نسوار خرڅې په دې عمر څوک او دا هغه به ځي کاروبار کوي او دا زما دا زوی دی دا دماغي بیمار دی دا زوی دی دا یو بچنګیر دی دا یو بچنګی دی نور څوک دی نشته نه هېڅ څوک دی نشته امداد راسره نه کوي نو چې امداد راسره نه کوي نو که خپل نه څه وکړي د روژه کې څه حالات دي روژه ماتې څنګه وي پېشمنۍ څنګه بس یو بل ګلي راوړي او لوړه خورو او دا کوو نسوار خرڅېږي دی نه نه خرڅېږي ما نه یو ګوله نسوار نه خرڅېږي خپله جوړی که تیار نه تیار راځي نشم دی کمزور م دی پېښه راولېږي دم به که نه بیا دې لور بوتلم ډاکټر له دې راولېږي هغه ګولې ولېږي د هغې سره خشم وي د په سر کې دلتې اوبه شوي دي ستا په سر کې څه حالات دي د ژوند څنګه تېرېږي ژوند ډېر په مشکل سره تېرېږي ځکه په مشکل سره تېرېږي چې نارینه زمونږ ناجوړه دي او زمونږ د ګټې وټې مو څوک نشته دغه مور مې د غریبه ځي سهار ځي په دې روژه کې او ماښام بیا راځي نو یا په 200 په 300 روپۍ باندې خو د کور خرچه نه کېږي د دوايانې دي د دې رور دوايانې مې دي د مور ته مې 2 پیرې د زړه ټیک شوی دی د دې دوايانې دي د مور د دماغو ټینشن مې دي د دې هم دوايانې دي خو بس دی الله پاک را باندې وخت تېری کله ناکله پکې داسې وخت له م راشم زه یم چې د خپل ځان مړ کړم ایسته دې نیر ته ودانګم چې ایسته مې ویسي او زه په دې خپل ژوند باندې ډېره خفه یم ډېره خفه شوې یم ځکه چې د دوايان ډېره تنګه شوم د شټورونو الوسال دوايانې نه راکوي قرضونه دي را باندې ډېرو ستا د خپله څه چل دی د ماما خپه خو هډوکی پکې نشته ستا خپله څه زما د خپه چې دا د 2 کالو په عمر کې وم چې په میادۍ ته به کې پالک والي یم زما یاد نشي روریا ته معذورۍ په دې خپه او زه معذوره یم دا خپه دې وچه ده خپه مې وچه ده خپه مې معذوره ده خو چې د دو راته ناجوړه دي لکه د دغه د لاسه د کیمرې ما خو ډېر دغه کوم زه به دا کار نه کوم خو زه مجبوره شوم او زه د مجبورۍ د لاسه د کیمرې مخې الله عالم چې زمونږ دغه نور څوک نشته دی چې که نارینه ښایي نو پیسې میسې کور ته راوړي نو زمونږ خو د ګټې وټې څوک نشته رور مې دی هم ناجوړه دی پلار مې دی هم ناجوړه دی مور غریبه مې په توره سوړ 15 کاله وشو چې زما دا مور غریبه ځي او دا سهار ځي او ماښام غریبه کور ته راځي دا څه کوي دا غریبه دا سودا مودا خرڅوي نو دا کور خپل دی نه دا د اجارې دی خو نیکان زمونږ ښه دي چې اجاره را سره نه نو لکه تنګی هم نه اجاره رانه غواړي کرایي دی او د کرایه دی
بابو د روجمات هم څه پوزیشن د پښمنی جماعت هم دغه پوزیشن چې دوانه پلار او لور یو بل تکینو جو جاړو لکه چې د سودا مودا د راوړو سو خوراله نشته دی روریا هیڅ کوم زمونږ نشته دی چې زمونږ سره امداد وکړي هیڅ کوم هم نشته دی د پښمنۍ هم دغه حال دی دا ټول ژوند په دې کې تیر شو ژوند ټول په دې دوایانو کې او په دې هسپتالونو کې او په دې هر څه کې زمونږ دا ژوند دغه شان تیر شو چې دا مور او دا پلار مې خوي دا ورور مې خوي هم به خوي دا یو ورور دی دغه یو ورور مې دی 15 کسان مړه دي ورونه دې مړه دي او 15 کسان مړه دي مورکه دې څه شو مورکه مې دننه ده بابو ته څنګه زه خیم از بیا ساتي تیریږي الله راکړه کور کې چې دومره تکلیفات دي ته چې ګورې څنګه برداشت کې نو بس الله یې برداشت کوي سبا راځه 15 کال مړه دي دغه یو دی ډبل ټینشن بیماری به د مزغور دماغ جټکه پې راغلی وه او اوس یې دغه د شوګر دی پټې کار نه شي کولی ډېر را باندې سخته ده ډېر تکلیف دی را باندې د دې خرچې څه کوئ دا د کوم ځای نه دا خرچه زه دغه کوم که نه یم زه ځم نه منیاري مې ځان له راغستې دا خرڅوم لږې شانتې منیاري او په هغې کې ځان له څه کومه اکثر نه لکه مونږ ډېر زیات دغه یو بې وسه بې دسه یو کمزور یو ځوان هم نشته سړي هم دغه حال دی ما ته هم د زړه اټیک شوی دی د زړه اټیک د خفګان نه کور د کرایه دی کور د کرایه روجه کې مو څنګه دی ژوند او پښمنې روجه ماتې کې څوک امداد کوي لاس بس په روجه کې د خلکو ملکو لاله دغه راکړه دا سوی به ته چا وړه راکړه چا څه راکړه چا څه راکړه د خلکو سره خدای خبر کې ټول ته پته ده چې دوی داسې دي بې وسه دي جو بس هغه ځان نه کوو ټیم چې پاس کوو بیا نو ټیم دې جو پاس کېږي نو بابو دا وخت د خلک ګوري څه غوښتنه کوي نو دا دغه کوم ځای چې تاسو را سره امداد را سره وکړئ امداد را سره وکړئ چې موږ لکوټې ښه شو دغه شو داسې قرضونه دي را باندې دا لک راته ناجوړه شي شوګر وخیږي شاټونه ول ورکوي بیا دغه بوځي او دغه کوي او دا ټولې پیسې د یو د بل نه راکړو قرضوو وسو دغه دوه لانجه نه جوړ د دنیا نو دغه یو معذوره لور دی او دغه دیوانه زوی دی څومره وخت نه ته دا مزدوري کې په خپله ما وشو 20 کاله 26 کاله وشو چې بس زه وتې یم د کوره دغه مزدوري کې او زوی دی بس جوړانه مه روجه کې مزي په دې روجه کې ځمه که نه چې نه زمون دلته را بس کرای جمع کېږي نه کار خو ښه دي څه نه چې د ورځې وځي بابو څونه مزدوري کېږي د ورځې یو ورځ خانه یا ته سبب شي یا اووه سبب شي نو دغه باندې کله ما وایي چې خو هم ته خلک بنګړي پټ کي او کله ونه شي دغه شان راشم او ډېره زیاته خفه یم خپه ولې بابو بس په دې ژوند خفه یم ستړی شوم نو ستړی شي نن بیا راولیدم دا دین نه کوزېدم بیا راولیدم خپه مې ولګېد بیا او ډاکټر چې د راولیدو ته به ځان نه نیسي سخت موږ ښه چې علاقه دوام کړی اوس نه شو کولی نو څه وکړو ډاکټر وایي چې دونه به پیاده نه دی لکه دا ځای او بازار او زه ځمه په دې کور چلېږي که نه هم خرڅې شوي په دې کور نه چلېږي نسوارم او د بیې راوړي ډېر تنګ شویم د که نه ډېر زیات دغه یې موږ نه دغه کوله خو ډېر مجبوره شو ډېر بې وسه شو ملا نه مې هډوکې دي ډېر هډوکو سره د ملا سره څنګه خیر لاس ملو کا کنه ستاسو نوم دی محمد خان څو محمد خان محمد خان څنګه خیر کار مار کې کنه نه جوړه جوړ څه تکلیف تیر ته دماغ ها دوی خوري ها دوی د لسوک راوړي کور والا پلار کا مور پلار اسی پلار او مور ته چې ګوري خپه کېږي ها څه خپګان دړه ته راځي بس خپه کېږم لکه څنګه خپه کېږي څه خپګان دړه ته بس خپه کېږم بس بوج اجرا باندې ها په دې خپه کېږي چې راځي بیمار یم پلار مې پس پینه ګیره مزدوري
او مور ته خپه کېږي؟ ها مور ته هم خپه کېږم پلار ته هم خور ته هم په ژوند خوشحاله یې؟ نه خپه یم خپه یې؟ ها ولې خپه یې؟ بس خپه یم نه دوایانې خورې؟ ها چې ښه شي مزدوري خو به کوې بیا. ها د دې علاج کېږي بابا؟ علاج ورکوو. دا څومره وخت نه داسې بیمار دی؟ دا زما خیال دی چې د په څلورم کې وو څلورم کې وو د کوټې وو د لسو کالو بیا نهم ته ورسېدو. اول سیټو؟ سیټو بالکل. نه هم پر سبق یې ویل نخمه پورې سیټو؟ سوټو سبق یې ویل څلورم پورې صحیح وو او دا پنځمې بیا په دې بیمارۍ کې وویل نو استادان وویل چې لکه ذهن نور هم خرابېږي د ده څومره وخت وشو چې دی بیمار دی اوس؟ د ده به 20 کاله کېږي داسې دې د لسو کالو وو او د 20 کاله کې مور ته علاج کړی؟ لکه سم ډاکټر اوس هم نه کېږي او لکه نور علاج لکه هغه هغې څه وایي ډاکټران؟ بس دا ګولۍ لیکي د ده به ذهني او پیسونه اخلي او ذهني څه بیمار وایي چې سیټ پشي؟ بس داسې وایي. پیسې ښه به به شي. غواړي ولې به نه سیټ کېږي خو چې ډېر پیسې که نه چې علاج وشي علاج چې دی وشي نو خوشحاله وي؟ ها څه وایي خلکو ته دې ګوري څه مدد ته غواړي؟ څه وخړونه مدد در سره وکړي خلک؟ ها ستاسو نمبر شته کاکا؟ نمبر د شته نه موبایل؟ په دې ایزي پیسه ده؟ په دې باندې دغه هم شته د واتساپ خو واتساپ چې دی نو لکه اوس د موبایل ټچ خراب دی به سبا له وړم او په ساده موبایل کې پروت دی دا نمبر در سره؟ 0347 او 9691 دا نمبر دی. دا نمبر دی. درمنو دا زمانه شاته چې ناست نو دا د یو کور ټول خاندان دی یک تنخوا دی بے بس دی بے سهاره دی لورم معذوره او زویم معذوره او خاونم معذوره په خپه باندې او بابو شکرې په سر کې او کور په کور کلی په کلی ګرځي مهنت مزدوري کوي بابا و چاهي کوم کله درز خوري کله په داسې کور ورشي چې هغې ته هغه کومه مزدوري ته هغې پټ کړي بحیثیت یو انسان زرالم او د دې اواز مې اوچت کو د دغې کورنۍ د هغه درد دا مې تاسو ته په سکرین کې ښودو زه هغه تنظیمونو ته هم ویم هغه فاونډیشنو ته هم ویم کوم چې په دې رمضان مبارک کې د دې غربا او غریبانانو خدمت کوي دا کورنۍ ډېر بې بسه ده امیر نواب کاکا د مردانی مارکیټ مخې ته نسوار خرڅوي او هغه وایي چې اکثر څوک نسوار هم وانلي نننۍ خبره کوي چې یو ګولۍ مې هم نه ده خرڅه کړې او بابو وایي چې سار وتلي ما اوس رالمه هغه هم د بغیر مزدورۍ کور ته راله په دې عمر باندې یقینا چې دوی ټول وي موږ په ژوند ستومانه یو چې کوم معذور دماغ کار نه کوي نو هغه هم وي په ژوند خفه یم خور یم په ژوند خفه پلار یم په ژوند خفه مور یم په ژوند خفه ځکه چې د غریبۍ څپېړو په مخ وښلي دي او بیا روجه ده یقینا ګاونډیان به ورسره لاس امداد کوي خو د هر کور سل ضرورت یې دلته دوی ده دلته د بابا بیماری ده دلته د خورکۍ بیماری ده دلته د رور بیماری ده او مور په دې عمر باندې چې د ګرځېدو قابل هم نه د هغه شکرۍ په سر کې کور په کور ګرځي د بچو د پاره مزدوري کوي تاسو خو علاقه ده مستحق دي په دې خیرات زکات کېږي تاسو څه ویل غواړئ بالکل شهید خان صاحب تاسو خو یو جهان مننه د غریبانو اواز تاسو اوچتوئ په سکرین باندې خو زه چې دلته راغلم په خپله زما دا زړه داسې دغه شو خفه شو خفه په دې شو چې یو طرف ته مې خورکۍ چې لیدله د هغې خپه داسې معذوره ده بل طرف ته مې چې د امیر نواب خو موږ ډېر وخته نه پېژنو دا دلته دی یو غریب غوندې ساده سړی دی د هغه هم د خپې نه داسې معذوره دی په کونټۍ ګرځي او د هغوی خو ګورو چې در په در خاورې په سر ګرځي په هر کور باندې دا سودا خرڅوي یا تنې څوک پټه کړي او یا څوک ورسره دوکه وکړي او یا ماښام له 100 روپۍ ګټلي او یې نه را ګټلي او دا زوی تاسو په خپله ولیدې دماغي حالات هم خراب دي خو زه د ټولو اعلی احکامو ته اپیل کوم او د خانانو ته اپیل کوم او د چا چې وس رسېږي دې خلکو له او په بار ملکونو کې چې څومره خلک دي د هغې ته دا اپیل کوم چې بالکل غریبانان چې کوم دي الله پرې رحم کوي او دغه غریب ستاسو مخې ته موږ کېښوده خو تاسو ورسره همدردي وکړئ او کومک
کومک ورسره وکړئ، مرسته ورسره وکړئ. په دې جوړ چې دا غریبانان دي دا ځان سره د دې اختر په خوشحالو کې شامل کړئ. او ځکه چې روژه ده د دې د زړه اواز چې کوم دی دا به الله اوري او د دې د مراد چې تاسو پوره کړئ نو الله پاک به تاسو ته اجرونه د دې کې درکړي. ځکه چې روژه چې ماښام کې هر سړی کوشش کوي چې یاره ما که رسوي او دې د اوس کوشش دا کوي چې یاره زما کپړې نشته دی، زما څادر نشته دی، زما نور دغه نشته دی. دا خو به کېږي، کور دی، دا خو کې کرایه کور دی، یا نن ورکړي یا سبا ورکړي، کرایه هم ورسره خاص نه خانان هم نه په عذابوي. د هغې هم شکریه ادا کوو په دې جوړ باندې چې مونږ چې دا بجلی بیل خو دی دا خو ورته نه ماف کېږي که نه، د ګیس بیل ورته نه ماف کېږي. دا خلک به څه کوي؟ دا خودکشۍ لی تیار دی، سبا خودکشي وکړي، سبا بل څه وکړي، نو ذمهوار به بیا د موجوده حکومت وي. زه د موجوده حکومت ته هم دا فیل کوم چې دغه غریبانانو باندې لږ د الله نه ویرېږئ او دغه سره مرسته وکړئ، کومک وکړئ. او چې زما د اواز تاسو اورئ د دې سره سمدستي په دې 2-3 ورځو کې انشاءالله چې تاسو دې ته کومک ورکړئ. ځکه چې تاسو راشئ په خپل لاس ورکړئ او د چا په خبرو باندې دوکه نه شئ. د غریبانانو مدد سره پروردګار کوي. ستاسو یو جهان مننه، شکریه. قدرمنو د دې کورنۍ سره ضرور ودرېږئ او هغه فاونډیشن ته هم زه وایم کوم چې غریبانانو له تر خپل وسه پورې ډونیشن ورکوي نو هغې ته هم خواست کوم چې راشي که الخدمت فاونډیشن یې که نوري راشي د دې غرباو سره ودرېږئ. د روژې زبرګه میاشت ده، د ثوابونو میاشت ده، د برکتونو میاشت ده، دوی په خپلو خوشحالو کې شامل کړي. د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي. د الله په امان. دا والی نن زمونږ د طرفه په دې روژه ماتې وکړئ، د ځان سره کړئ. امین. لاړو ابۍ ښه دعاګانو کې مې یاد ساته. لاړو.